أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وإن امرأة خافت أو کچری او خزا یریږي من بالها نشوزا د خپل خاوند د زیاتی کولونه او اعراضا یا د مخ اړولونه فلا جناح علیهما پس نشته دې سګونه په دې دواړو باندې ان یصلحا بینهما دا چې دا دواړه صلح وکړي په خپل منځ کې صلحا یو قسم صلح کول والصلح خیر او دا صلح کول ډېر بهتر دي واحضرت الانفس او حاضر کړی شوي دي نفسونه الشح بخلتا وان تحسنوا او کچر تاسو خسلکو کې وتتقو او ځان بچ کې د ظلمنا فإن الله پس بشک الله تعالی چې دی کان بما تعملون خبیرا دې په سوچ تاسو یې کوي خبردار. آیت مبارکه کې د ښځې او د خاوندو او د ګریلو د پریشانو او د جنگ جګړو د حل بیان دی. جنگ جګړې انسان سره تړلې شوي دي، خامخا پرای کې اختلاف راشي، مزاجونه مختلفي، طبیعتونه مختلفي، بعض اوقات یو خبره بده ولګي، غلط فهمي پیدا شي، د دې وجې نه جنگ جګړې ته نوبت ورسیږي. خوښ او ناخوښ دا انسان سره تړلې شوي خبرې دي. چې کله جنگ جګړې ته خبره ورسېده نو ښځې او خاوند په کار داري چې خپلو کې دا مسله په احسن انداز کې حل کړي. کوشش دی وکړي چې دریم انسان ته دې پته ونه لګي او دی په خپل منځ کې کمپرومایز وکړي، یو بل سره صلح وکړي، د یو بل خبره واوري او بیا یو بل پویم کړي او خپلو کې خبره روواتي نو بهتر ده. کوشش دی وکړي چې خبره جدایۍ ته او طلاقو ته ونه رسیږي. ښځې له پکار دی چې ناکام وکړي او د سړي بالادستي ومني چې دی مشر دی د کور او سربراه دی، عقلمند دی، سمجدار دی. د سړي عقل د ښځې نه سیوا دی، لہذا چې عقل یې سیوارې رای به مضبوطه وي، خبره به مضبوطه وي. چونکې د ښځې عقل کم دی نو کیدای شي هغه په خبره نه پوهېږي صحیح، نو ښځې له دا خبره تسلیمول پکار دي چې سړی سمجدار دی، هوښیار دی، خیرخوا دی، دا خبره کې به خیر نو خپل مطالبات دی پریزي. او سړي لم کوشش پکار دی چې دا خپل زیاتی او ظلم ختم کی او بیبي ته د بیبي په نظر باندې وګوري، خپلو کې ښه سلوک شروع کې کور آباد کی. نو دا صلح کول ډېر بهتر دی د جنگ جګړو نه او د جدای او د طلاقو نه. وإن امرأة خافت او کچری او ښځه یریږي، خوف دې ته وایي چې د آینده باره کې تا سره یو فکر پیدا شي دا کار کېدو والا دی او هغه کار د انسان د طبیعت نه خلاف وي، نو دې ته ویل کېږي خوف. چې تا سره د یو آینده یو خبرې باره کې یره ده چې که دا وشو نو ما ته به نقصان وشي یا زما د مزاج نه به خلاف خبره وي، ته خوف ویل کېږي. وإن امرأة خافت او کچری یو ښځې سره یره ده، قرآن کریم خافت وی شک بنه کی ښځه، شک اسم نره پکارو. د شک د وجې نه او د بدګمانو د وجې نه ډېر کورونه روان شوي دي، صحیح نه منځ کې اسې بدګمانۍ پیدا شي. نو د زوج او د زوجې منځ کې د ښځې او د خاوند کې بدګمانۍ بالکل نه وي پکارو. شیطان بدګمانۍ پیدا کی او بیا دا بدګماني شک ته ورسیږي او د شک نه بعد بیا دا هغه سمه خبره پتا باندې بده لګي. قرآن کریم خافت وی کچره دې سره خوف ته چې دا کار کېدو والا دی من بعدها د خپل خاوند نه
ظاهره خبره یو ښځه یو سړی چې په یو کور کې وخت تیری یو ځای دی د یو بل د مزاج نه خبر شي، د یو بل په مزاج باندې په عادتونو باندې خبردار شي. د سړی هر حالت دی لیدلی چې د نارمل حالت کې څنګه یې، په غوسه کې څنګه یې، د مزاج څنګه دی، خبرو عادت څنګه دی. او ناڅاپه د یو سړي عادت بدل شو، مزاج بدل شو، نو ښځه به خامخا وي چې څه چل شوی را اخرو. دا یې څه مسله خو راغلی نه ده چې ګنې سړی بیمار دی یا بل ټینشن دی پې. چې کله ښځې دا خبره محسوس کړله چې دا سړی بس ما جدا کی، د رغبت ما ته کم شوی دی، میلان یې کم شوی دی، توجه یې کمه شوې ده، اوس هغه شان توجه نه کی، هغه شان خبرې نه کی، هغه شان جواب نه راکي، یا دې زیات تر وخت د کور نه بهر تیري او څه خبر هم نشته، څه داسې روزګار یې نشته، نوکري نشي چې بهر دی، خو کور کلي کې دی لیکن زیات تر وخت بهر تیري. نو دا ښځه په دې خبر باندې ورسېده چې زما ته میلان کم شوی دی. من بعدها د خپل خاوند نه د څه شي یره ده؟ نشوزنو. نشوزن داسې یو لفظ دی چې د دې په معنا کې پورتوالی دی، اوچتوالی دی. دا د سړي دپاره هم راځي، د ښځې دپاره هم راځي. د نشوز نسبت چې کله ښځې ته وشي نو معنی نافرمانی ده، چې ښځه د سړي نافرمانه شوه، سړی ورته جایز خبره کې دی نه مني، خپله کې خپله منشا کې، سړی ورته دا به کې دا خپله کې، سړی ورته دا به نه کې هغه د خلاف کې، سړی ورته پلاکې ته به نه ځي دا هغه ځای ته ځي، نو دې ته نافرمانی وي. نو نشوز د ښځې ته هم نسبت کېږي او سړي ته مو، او د نشوز نسبت چې سړي ته وشي نو معنی بیا ظلم شي، زیاتی شي، د ښځې حقوق نه پوره کړي، چې کوم واجب حقوق دي هغه نه پوره کړي. په سړي باندې دا خبره واجب ده چې ښځې له مهر ورکړي چې کوم مقرر شوی دی، که لږ دی او که ډېر دی. په سړي دا خبره واجب ده چې ښځې له به د رهایش دپاره ځای ورکړي، که د کرایې کور دی او که خپل ذاتي کور دی، که لوکی دی او که غټ دی، او دا سړی به د خپل وس مطابق رهایش به ښځې له ورکړي به. او دارنګې په سړي دا خبره واجب ده چې د ښځې له به د وخت مطابق مناسب معتدل خوراک به ورکړي، خواهشات نه معتدل خوراکو. عام کورونو کې چې کوم خوراک تیاریږي دا به دا سړی د ښځې له ورکړي. اوس سړي په دې کې کمی راوستو نو دا ظلم دی او زیاتې دی. او اعراضن یا د مخ اړولونه، اعراض مخ اړولو، بے التفاتی، بے توجهی ته وایي. په نشوز او په اعراض کې دا فرق دی چې نشوز سړی وخت کم ورکي، کور وخت زیاتر بار تیری، کور ته کم راځي، لریوال اختیاري، دا نشوز دی. او اعراض دار چې کور ته خو راځي او تعلق هغه شان نه ساتي څنګه چې پکار دی، توجه هغه شانتي نه کی، خبرو جواب هغه شانتي نه ورکي، پرون تندي باندې خبره اوري نه او جواب نه ورکي، ځان خلاصي را خبرونه، دا اعراض دی. د اعراض تعلق له سره دی، ان اړه کې وته مینه کم شوی ده، دړه تعلق کم شوی دی، نو خامخا بیا دا سم خبرم بیا بدلږي. او د نشوز تعلق ظاهر سره دی، دا سړی په ظاهر کې چې دنو لریوال اختیاري، او اعراض دړنه چې کوم دنو نفرت پیدا شوی دی، او د زړه کې وته مینه او محبت او تعلق نشته. فلا جناح علیهما، پس نشته یې څه ګناه په دې دواړو باندې. ګناه ته وایي ګناه نشته. څه مطلب؟ که دا ښځه پوه شوه چې دا سړی ما ته رغبت او توجه نشته، راشه به خپل حقوق پرېږدمه، مهر به ورته معاف کړمه، یا به ورته کم کړمه، یا به دا خپل نانو نفقه پرېږدمه. که چېرې دا ښځه دې سړي ته ووایي چې بس تا ته ما مهر معاف کو، خو ما ته توجه کوه او ما له ټیم را کوه، او ما ته کم از کم د بیبي په نظر باندې ګوره، نو آیا د مهر دا معاف کول دا رشوت دی؟ نو دا رشوت نه دی، دې کې ګناه نشته، د ښځې لپاره مو د سړي دپاره مو. که سړی وي چې بس ټیک ته تا چې ما ته مهر معاف کو، زه به دې بدله کې تا ته توجه اوس کوم، نو دا مهر دې سړي ته معاف کېدل دا په ښځه پې هم نه ګناهګارو، سړی پې هم نه ګناهګارو، دا دې خپلو منځ کې مصالحت دی، کمپرومایز دی، ټیک ته سړي لپاره دا جایز دی. فلا جناح علیهما، نشته څه ګناه په دې دواړو باندې، ان یصلحا،
دا چې دواړه صلح وکي روغ وکي بینهما په خپل منځ کې صلحا یو قسم صلح کولو صلحا مفعول مطلق او نکره ده یعنی دواړه د خپلو کې په خپل داسې سوچو کې چې دا کور به څنګه سمیږي څنګه به رغیږي دا نفرت به څنګه ختمیږي د سړي میلان او توجه به څنګه پیدا کیږي به د هغې لپاره د ښځه بیا چې کومه طریقه م اختیاري ناجایزه لاره به نه اختیاري غلطه لاره به نه اختیاري او جایز د شریعت کې دننه صلح کولی شي خپل حقوق معاف کولی شي مطالبات پرېښودی شي خو ناجایزه صلح به نه کړي ځکه نبی علیه السلام فرمایي چې کل صلح جایز هر قسمه صلح جایز ده چې دواړه کې الا اذا احل حراما داسې صلح به نه کړي چې حرام سي ځان لپاره حلال کړي یا چې حرم حلالا یا یو حلال سیز په ځان باندې حرام کړي داسې به صلح نه کړي او دا خبره صرف د ښځې او د خاوند منځ کې نه ده هره صلح کې دا مسله ده چې کله د فریقینو منځ کې صلح کېږي نو جایز صلح کولی شي لیکن داسې صلح به نه کوي چې پای سر یو حرام سیز حلال شي یا یو حلال سیز حرام شي دا به نه جرګې والا کې او نه به فریقین د دې مطالبه کې دا سره ولې حرامه ده ولې وجه دا ده چې دا جایز نه ده صلح کولو ټیک ته دواړو منځ کې جنگ جګړه شوې ده نقصان شوی دی د نقصان تلافي وکړي د مال په ذریعې سره چې څومره نقصان شوی دی لیکن دا کم ځای کې دي چې په صلح کې به سره ورکوي نو دا یو غلط رواج و پښتنو کې شروع شوی و ځکه دا حرام دی کې تاسو یو حرام سیز حلالوي گویا کې دا سره ورکول غني جایز دي حالانکه دا حرام دي یو آزاد انسان چې دی زنانه یو آزاد انسان دی دا چې یو سړی یو کور ته لیږي نو د نکاح په حیثیت سره به لیږي دا خو د څه په عوض کې خو به نه او دا څه خرڅول خو نه دي دا څه په بدله کې خو نه ده باقاعده عقد نکاح به کېږي باقاعده رضامندي به وي باقاعده چې دواړه کورنۍ په دې باندې خوشحاله وي نو هلغې به دا نکاح کېږي هلته کې د نکاح کم دی کې خبره ده هلته کې رضامندي کم ده هلته خو جنۍ په دې خبره خوشحاله او راضي نه ده دې هم د مجبورۍ نه ورکړي ځکه دا حرام ده چې دې کې اگر چې صلح وشوه لیکن حرام سیز پکې حلالېدو دا صلح د سره حرامه ده نو ان یصلح بینهما صلحا دی به دواړه صلح وکړي یو قسم صلح کول چې جایزي هغه دا دی چې ښځه خپل مطالبات او خپل حقوق هغه معاف کړي نو بلکل صحیح ده صلح چې دا بهتر ده د جدایۍ نه او د طلاقو نه که چېرې فرق دواړه په خپل موقف باندې کلک ولاړي سړی وي در خپلو مطالباتو نه رستو کېږم او ښځه وي چې در خپلو مطالباتو نه رستو کېږم نو څه به کېږي خبر به جنګ جګړې نه بره شي طلاقو ته به لړی شي او طلاق سر به کور روان شي د ښځې مستقبل هم مخدوش شو سړي ته به هم آشان یا بیا میلو شي یا به میلو نه شي دوه کورونه روان شو خلکو کې دشمنۍ پیدا شوې یا به سړی همیشه د ښځې بد وایي او ښځه به د سړي بیا بد وایي هغه خبرې به د سړي باره کې کېږي چې هغه سړي کې نه وي دې داسې او دې داسې او دې داسې و دغه سمې خبرې به خرابې بیاني دغه په ماضي باندې دغه په لمن به داغ لګي به په خاندان باندې دارنګې دا سړی بیا د ښځې بد بیاني حالانکې ښځه کې به دغه خبرې نه لیکن انسان دی خپل ګناه خو انسان نه بیاني او نه مني په بل ارڅ ورچي نو سړی به د ښځې بیا غلط بیاني نو غیبت شروع شو نو دوکې شروع شي نو تهمتونه شروع شو او کله بیا د غلط تعلق قائم شو نو بیا نور مسئلې پیدا شوې د دې نه ښه داره چې انسان صلح وکړي خپلو منځ کې والصلح خیر دا صفیه رضی الله تعالی عنها چې وه یو پیره نبی علیه السلام دې نه خفه شو او نبی علیه السلام دې نه راضي کېدو نو دا ډېره هوښیاره او سمجداره وه نو دې عایشې رضی الله تعالی عنها ته وایي چې ته ماله نبی علیه السلام سره روغه وکړه او د هغې په بدله کې به تاله د خپل نمبر درکړمه چې کوم نمبر زما را روان دی د نبی علیه السلامو هغه نمبر به تا ته هبه کړم دا یو خو چې ته ماله صلح وکړې عایشې رضی الله عنها وایي صحیح ده د کله د صفیې رضی الله عنها نمبر راغی نو په دغه نمبر کې عایشې رضی الله عنها وایي زما یو ډېره ښکلې جوړه وه
وی هغه رنگدار وا وی هغه می واچولا ای پای می قسمه قسم خوشبوګانی مولا ګولې او زه نبی علیہ السلام خواله رالما نبی علیہ السلام د خپل اصول پابندو بی الیکی عنی زمانه لري شه دا نمبر ستانه لري دا نمبر خو د صفیه د حضرت خفایما نو عائشه رضی الله عنها تخپل واقع بیان کړه چې دا رنگي صفیه دا نمبر ما ته هبه کړی دی په دې خبره چې بتا ستاو دایمن کې صلح وکما نبی علیہ السلام دا ونوي چې دا جایز نه دی نبی علیہ السلام بیا د صفیه رضی الله عنها خوشاله او راضی شو او دا صلح وا د صلح یو طریقه دام ده صفیه رضی الله عنها دا ونکړو چې صحابه راغون کړو چې راشه د پیغمبر هم پوهه کې حدیث کی بار خلکو ته مسلې بیان د کور کې ما سردا ممکن دا یقیني خبره ده چې غلطي به د صفیه رضی الله تعالی عنها او نبی علیہ السلام ایت تنبیه کولا صفیه رضی الله عنها سونه یو خیارتوب نه کار واغستو دا کور نه خبر بارو نه وتا نه صحابه ته نه سو دا چې کله روستو بیا صحابه واقع بیانول دغه لپاره سبق د لپاره تعلیم د لپاره بیان شو کني چاته هم پته نه و نه دا یو صلح وا چې صفیه رضی الله تعالی عنها وکړه آیت په دې موقع نازل شوی و چې سوده رضی الله تعالی عنها چې کله عمر نسیوا شو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام اراده وکړه چې دا جدا کما هغه ماغه یو خیارتوب نه کار واغستو ای په خپل نبی علیہ السلام ته وای چې صلح وکړو زه تاسو په نکاح کې اوسېدل غواړم سبا قیامت کې تاسو په نکاح کې پاسېدل غواړم باقي د ما رغبت اسیم نشته دا د خپل نمبر چې کم دمایي دا ز عائشه رضی الله تعالی عنها ته بهما نو دا بهدي شي و دې کې مسله بیا دارا چې کم حقوق د مخکې نه واجب شوي دي نه آیا حد خپل خاوند ته معاف کولی شي او بخلی شي لکه مہر شو لکه نفقه شو لیکن کم حقوق چې آینده کې په سړي باندې واجبېږي نه دا خزه وقتی طور معاف کولی شي او د همیشه لپاره نه ان به واپس اغستی شي مطلب د خبرې دارې چې یو بیبي فرق خپل نمبر خپل خاوند ته وبخو یا خپل بلی بیبي ته وبخو چې کلم دا خزه غواړي نو خپل نمبر واپس اغستی شي مثال میاش پس او کال پس دا خزه ویل شي چې ما دا خپل نمبر ته بخلو ازه واپس غواړم نو واپس اغستی شي نو سعودی رضی الله عنها چونکه بیا نه وختلو نه خپل نمبر عائشه رضی الله تعالی عنها ته وبخلې مرض الوفات کې نبی علیہ السلام چې کله بیمار شو 15 ورځې نبی علیہ السلام بیماری تیر کړې ده او نبی علیہ السلام به روزانه تپوس کو نن به زکم زیما نن به زکم زیما نن به چانم د چا په کور کې به ما مقصد د نبی علیہ السلام دا چې د عائشه کور ته کله رسمه نمبر به کله راځي او د نبی علیہ السلام منشا دا وا چې زما د بیماری د ایام او مسائلم عائشه رضی الله عنها وګوري او ویني او بار بار ویني او د شی یاد شي وته او بیا امت ته منتقل کی بیبیانی په شډیر خو خيار وي چې د نبی علیہ السلام چاہت او منشا دارا چې نبی علیہ السلام د عائشه رضی الله تعالی عنها په کور کې د ژوندۍ تیرول واړي دا ټول په شریک نبی علیہ السلام ته چیرې چې تاسو څنګه خوشاله او راضی موږ هغه شان خوشاله او راضی وو ټول په شریک نبی علیہ السلام ته چې قربان موږ خپل نمبر تاسو ته وبخلې تاسو د بیماری د ایام د عائشه رضی الله تعالی عنها په کور کې تیر کې هم دغه شان ته وشو نبی علیہ السلام د عائشه رضی الله عنها په کور کې عائشه وی چې د نبی علیہ السلام سر زما د سینې او ترخ په مینس کې او چې د نبی علیہ السلام روح چې دی نه عالم بالا ته منتقل شو نو عائشه رضی الله عنها د بیماری د ایامو چې کم یو خبره د یو من خبره د منزونو د سونو کم واقعات او کم ارشادات نبی علیہ السلام ویلي دي د شپې او د ورځې هغه ټول لفظ بلفظ امت ته منتقل کړي دي د نبی علیہ السلام د 15 ورځو چې څومره خبرې دي هغه ټول په کتابونو کې په حدیثو کې موجود دي ولی عائشه الله تعالی حافظه ور کړی و هغه ټول خبرې یاد کړې امت ته منتقل کړي یو لوی خیر امت ته ملو شو نو بیبیانو د صلح نبی علیہ السلام سره کړي د خپل منځ کې قرآن بالکل ټیک تا ان یصلح بینهما صلحا دا چې دا دوه خپل منځ کې صلح وکي ابو داود کې روایت ده دا لقیت ابن الصبیر رضی الله تعالی عنہ وی یمو یو وفد کې رالو نبی علیہ السلام ته د بان المنتفق نبی علیہ السلام کور نو مونږ عائشه رضی الله عنها ته پیغام ورکړ چې مانیو
هغې موږ له څه خوراک او څښاک راولېږه موږ وخوړو دې کې نبی علیه السلام راغی د موږ نه یې تپوس وکړو څه مو خوړلي دي او که نه موږ یې اوجې خوراک مراک هم کړی دی خیر بیا موږ نبی علیه السلام سره موږ له یو چیلې حلال کو دې ما د نبی علیه السلام تپوس وکړو چېرې جي زما بیبي ده خو ان فی لسانها شیئا د دې ژبه ډېره تیزه ده ډېره ژبوره ده خبرو کې ډېره تیزه ده او تیزي کې ډېره زیاته ما داسې خپل شکایت بیان کو چې نبی علیه السلام پوه دی اړه چولی دی وي بڼه بس طلقها نو به طلاق ورکړه بېغمې که نو چې ستا قدر نه کړي ستا احترام نه کړي تا ته جواب کړي نو به ټیک ته بیا ورته طلاق ورکړه نو لقیت رضی الله عنه ورته ویل جي وان لها صحبتا د ما جې سره وخت تېر شو او وخت مې ورسره ښه دی تعلق مې ورسره هم قایم شوی دی بل زما ته نه اولاد دی نو پرېښودی هم نه شمه نو نبی رسول چې ټیک ته چې کله داسې ده نو بیا عزها نصیحت ورته کوه بیا پوه یې که په خبرو باندې احکامات ورته بیان که د خاوند حقوق ورته بیان که وي که دې کې څه نه څه خیر پروت وي که نه نو توبه تایب به شي ناغلی نبی علیه السلام ټیک ته صلح ورسره وکړه یعنې ساتۍ سره د ارسو خو دا د هغې عادت دی د بعض انسان عادت چې دغه اواز تیزي به تعالی اسې جواب درکړي په تیز اواز سره به درکړي د بعض انسان عادت چې داخلي نه خبره سخته وځي بیا د انسان مزاج داري بس بیا برداشت کوه اوس هغه تعالی په تکلف سره خبره حکمولی نشي نه تا آسانولی شي به د هغې مزاج تا معلوم کو بیا برداشت کوه د خیر دی والصلح خیر او صلح کول ډیر بهتر دی د جدای نه د طلاق نه نو صلح کول ډیر بهتر دی او دا وصلح خیر دا عام دی په هر مسله کې په هر ځای کې صلح کول بهتر دی مالی مسائل دی نور مسائل دی پای کې خبره صلح سر کیږي نو کوي دا بهتر خبره ده د جدای نه او د نفرتونو نه او حضرت الانفس الشح او حاضر کړی شوی دی نفسونه الشح شهل ویل کېږي بخل ته شومتیا ته وي خو ډېر حد درجې شومتیا ته وي عام بخل ته نه ویل کېږي کم بخل چې د حد نه سیوا شي ای سره حرص پیدا شي ای ته ویل کېږي شح مطلب دا دی چې د انسان په دې نفس کې او په طبیعت کې الله تعالی دا شح ایښودی دی دا ازمایش دی انسان سره که نه انسان د فرشتو په شان مکمل پاک نه دی پیدا کړی د انسان په زړه کې الله تعالی د دنیا مینه او محبت ایښودی دی رغبت او میلان ایښودی دی دارنګې شح او حرص الله تعالی ایښودی دی انسان به په تکلف سره دا خبرې کنټرول کی او کابو کی به نو انسان په دې طبیعت کې خدا شی پروت دی نو کچره میاں ابي یو بل سره کمپرومایز وکي معافي وکي انسان اسیم په دې خبره خوشحاليږي چې ماته فایده ملاويږي او حضرت الانفس الشح انصار ته نبی علیہ السلام یو پیروي استاسو سردار او مشر څوک دی ناوی جد ابن قیس رضی الله تعالی عنہ وی نور ډیر ښه انسان دی خو خیر یو بخل پاکستان بخیل دینو او دا بخل دونه غټه خبر نه ده نور خرابې پکې نشته نبی علیہ السلام فرمایل و ایو داء ادوا من البخل وی دا بخل نه لویه بیماری لا سکی دی شي چې تاسو یې نور پکې سنی ته صرف بخل دی بخل خو ډېره غټه بیماری ده او بیا نبی علیہ السلام وی یو قوم ناوی د سمندر په غاړه پاتې کېدلو نو ملمانه به ډېر زیات راتلو نو دیره ملمنو نه تنګ شو نو دی خپلو کې دا فیصله وکړه چې سړي به د سمندر نه هغه طرف ته لړ شو او ښځې به دلته یوازې پاتې شي چې بیا ملمانه راشي کور ته نو ښځې بېچاره سړي بار تلي څوک شته نه چې لړ شي دوکان له سروړي نو د مېلمستیانو به ځان بچ کو او کال ته سړو له څوک راشي یاره چې مونږ به دلته کې وو زنانه ملته کې دي بس نو څوک شته نه چې پخلی مخلی وکړي دی نو ځان بچ کو نبی علیہ السلام فرمایي چې کله دا کاری شروع کو نو څه چلو شو وی فاشتغل الرجال بالرجال والنساء بالنساء بله بیماری پکې شروع شوه نارینه نارینو سره یو بل کې اخته شو او زنانه زنانو سره یو بل کې اخته شو نو نور بې حیایي او نور ګناهونه شروع شو نو دا بخل چیرې د بخل د وجې نه خبره کم ځای ته ورسېده
په حرام او په ګناه کبیره کې مبتلا شو. نو نبی اسلام فرمایلو چې د بخل نه لوی بیماری لاسته کېدی شي. قرآن دلته وی د انسان په نفس کې طبیعت کې بخل پروت دی او شح پروت دی. استعمال سم پکار دی، غلط استعمال نه پکارو. انسان کې چې الله تعالی کوم دا ناکاره صفاتونه خو دي دا بدی سم استعمالي با. انسان کې د مال د لګولو د دنیا د پاره او د خپل ځان د پاره جذبه شته کنه، نو دا جذبه په دین کې استعمال کا. انسان کې مینه او محبت شته، دا د دین د پاره کا جایز دی کې ولګوا. انسان کې شوه او حرس پروت دی، دا حرس د دین د پاره کا، د دنیا د پاره مې استعمال وا. وحضرت الانفس الشح، نو کچره خزا خپل حقوق معاف کی، سړی به وی چیرې ما ته مفتو کې بیبي میراو شو، حقوقم نه داینه دستر بردار شوما راشه ساتم به. وین تحسنو، او کچره تاسو نیکیو کې، کچره تاسو احسانو کې، خصلو کې سړو ته حکم دی مړه تاسو سر خصلو کوي. د سړی په دې د خزې په بد اخلاقو باندې په بې دوان د خیر چشم پوشي کوي ساتي چیرې دام د چا لور دا چا خور دا کدا د جدا کوم سن لوی تکلیف وته ورسیږي دا غریب به بیا سکی راشه به ساتم به خیر دی. وین تحسنو، او کچره تاسو خصلو کې بیبیانو سره احسانو کې. وتتقو، او تاسو ځان بچ کې د ظلم او د زیاتینا. وتتقو، پرهیزګاریو کې. که انسان کې پرهیزګاری نو بیا د بیبي حقوق پورا کولی شي، او کانی نو بیا نشي پورا کولی. فإن الله، پس بشک الله تعالی چې دی کان دی بما تعملون خبیرا، په هغه سوچ تاسو یې کوئ خبیرا ډیر خبردارو. وین تحسنو یوي تفسیر کشاف او تفسیر کبیر دواړو دا واقع لیکلی ده. دا عمران ابن حطان چې دا ډیر زیات بد شکل و، د شکل و صورت په اعتبار سره انتهایی قبیح هو عمران ابن حطان. او الله تعالی ول بیبي ور کړی و، نو بیبي انتهایی حسین او جمیله و چې په دغه علاقه کې دومره ښکلې بیبي بل نه و. یو پیر دواړه ناستو، نو دی بیبي ورته وی حمدت الله علی انی وانک من اهل الجنه. بیبي ورته وی زه د الله تعالی شکر ادا کوم او حمد ادا کوم چې زبم جنتی ما تبم جنتی. نا عمران ابن حطاتی ولی وی زکا وی لانک رزقت مثلی، وی تا ته الله تعالی زما وانت کې حسین او جمیله بیبي در کړی دا. نو فشکرت، ته په دې الله تعالی شکر ادا کوي چې الله ز سیما او د ماته سملو شوی دي. نو ته په الله تعالی شکر ادا کوي او د الله تعالی په شکر سره انسان ته جنت ملاويږي. او ما ته ستاون ته کې الله تعالی را کړی دی. ورزقت مثلک، نو چې زه تا ته ګورم خپل ځان ته ګورم، نو زه بس په صبر ته صبر کوم چې الله بس تا ته وداسې منظوره ونو، زه بس خیر دی چې څه شوي دي بس شوي دي، زه په دې خبره صبر کوم. او یا الله تعالی چې دی وقد وعد الله بالجنة للصابرین والشاکرین، الله تعالی وی صبر کوونکو ته هم جنت ملاویږي او شکر گزار ته هم جنت ملاویږي. ما ته په صبر الله تعالی جنت راکړي او طالب الله تعالی په شکر جنت درکړي. قرآن یې خیر دی، برداشت کوي چې څه شوي دي هغه شوي دي، خواهشات به جنت کې پوره کوي، د خپل منشا متعلق به ملو شي، دنیا کې بس وخت تیر کوي. فإن الله کان ما تعملون خبیرا. او کچره یو ښځه یریږي د خپل خاوند نه د زیاتی کولو نه یا د مخ اړولو نه، بس نشته څه ګناه په دواړو باندې. په دې خبره کوي چې دواړه صلح وکړي، خپل منځ کې یو صلح کول، او صلح کول ډېر بهتر دي. او حاضر کړی شي دي نفسونه خود غرضۍ ته یا بخل ته. او کچره تاسو ښه سلوک وکړئ او ځان بچ کړئ د ظلم نه، بس بېشکه الله تعالی چې دی په هغه څه چې تاسو یې کوئ خبردار.